بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو زویم سعد او دا وختي د غالیګي په جنازګاه کې موجود یم او نن چې دی د ملاتړ فاونډیشن سالانه تقریب دی. زه پخپله د ملاتړ فاونډیشن ممبر یم او ډیر په فخر او په خوشحالۍ او د الله شکر به ادا کوم چې د ملاتړ فاونډیشن کال پوره شو. نو په دغه سلسله کې چې دی نن دلته پروګرام دی. څنګه چې دا ستاسو ته پته ده د ملاتړ فاونډیشن د پیج د طرفه ستاسو سره هم دغه موږ د تصویرانو په شکل کې د ویډیوز په شکل کې کوم اکټیویټیز چې کېږي دغه ستاسو سره شیر کېږي. هغې کې د صحت په لحاظ سره هم منډې تړلې دي، په دې کې چې دی د خوراک په لحاظ سره هم منډې تړلې دي. نو راځئ جي دا پروګرام شروع کوو. د تنظیم سالانه رپورټ په اړه باندې چې کوم تاسو ماته حواله شوی چونکې هغه ډېر زیات یو ضخیم غونډه کیسیز و ما د هغې نه خلاصه راټوله کړه چې څومره وخت موږ د تمرین ته ورکړی شو چې موږ دا خبرې واورو ډېرې او دا سالانه رپورټ چې ستاسو سره په لنډو الفاظو کې شیر کوم. دا تنظیم چې دی دا مکمل غیر سیاسي تنظیم. په دې کې څه سیاسي ګټې د چا نشته دی. د دې شاته د ووټ لالچ نشته، د دې شاته د عهدو لالچ نشته. تاسو به زموږ ملګري هم وینئ، دوی به تاسو ته ستاسو د مخې دا کارډونه لګولې د حسن د تنظیم نوم دی. دا دی زموږ دنده انتظامي طور مشر دی، زموږ یو پراپر طریقه ده. خو په دغه ځای کې بیا زموږ ټول یو شان یو ټیم دی. په دې کې څه داسې ډسکریمینیشن نشته دی. د مشر او د کشر لحاظ د ذمهواریانو په طریقه سره دی. تاسو چې شاته باندې فلیکس باندې ښکاري زموږ مونوګرام، د مونوګرام غرض تاسو وینئ په دې کې راغلي لاسونه دي. د دې مینځ دا ملاتړ دی، دا سهاره ده، دا سپورټ ورکول دي. او د دې ولې مطلب چې دی دا به زموږ سوسایټي ده، معاشره ده زموږ چې په دې کې موږ خلک ژوند کوو. او په دې کې چې دا خاښونه تاسو ته ښکاري نو دا زموږ د سوسایټي د معاشرې هغه مختلف اړخونه دي. په کوم باندې چې کار کول غواړي، په کوم چې هغه انساني شکلونه تاسو ته پکې ښکاري، کوم چې د انسانانو سره تړلي دي. نو په دغې مختلفو اړخونو باندې کار کول غواړي. زموږ معاشرې مختلف په دغې کې خلکو ته ضرورت شته. هغه ما چې څنګه وایي چې موږ په دغې باندې کار کوو. او بیا په دې کې چې تاسو ته دا شنې پاڼې ښکاري، د شنو پاڼو مطلب چې دا ژوند دی، د ژوند سهاره ده. ملاتړ فاونډیشن د ژوندو خلکو سره چې دی مرسته کوي. د دې نه علاوه دویم نمبر زما سره پوینټ چې دی هغه د خوراک په حوالې سره دی چې موږ د خوراکي موادو په شکل کې په دې خپل تنظیم اول موږ په دغې پوینټ باندې کار شروع کړی. لول نو زه د فنډز ووایم چونکې د آډیټ خبره به کې مشرانو وکړه نو هغه آډیټ هغه ډیټیل هغه هر څوک ایني ټایم موږ زموږ سره کولی شي. موږ دا کار نه کړو، خپل ریکارډ چې دی د هر چا سره شیر کولی شو، ایني ټایم هغه چک کولی شي. ستاسو سره یې دا کوم چې زموږ سره په دې پوره یو کال کې موږ ته د ټول نه زیات په پاکستانونو کې امداد چې دی هغه د امریکې نه راغلی دی، شپږ لاک له پاسه، او د اماراتو نه 15 لاکه له پاسه راغلی، د سعودي نه 2 لاکه، بلکې سکم 3 لاکه، د قطر نه سکم لاک روپۍ راغلی، د لندن نه، د انګلینډ نه 70,000، او د بحرین نه داسې 60,000 پورې، او د کینیډا نه 5,000 روپۍ. په دې کې ما یو نوم وانغستو د غالیګي. دا زموږ لپاره هم حیرانکن خبره ده او ستاسو لپاره هم حیرانکن خبره ده. په غالیګي کې موږ ته امداد په 10 روپو، په 100 روپو، په 100، په 200، په 300، 1500 په دې کې موږ ته امداد راځي. خو یقین وکړئ چې دا په امریکې پسې دویم نمبر غالیګي دی چې موږ ته امداد راکوي. موږ چې دا خپل دا ډیټا کلیکشن وکړو، زموږ د حیرانتیا حد نه
چېرې موږ ته خو د غالګي نه 200 شلو د سلو د 200 د دا ډېر لږ ښکارېدو خو هغه چې موږ ډېټا کلیکشن وکړو او مکمل تصویر موږ ته راغی موږ په دې باندې پوه شو چې که څوک امداد کوي د بهر هغه موږ ته خو ډېرې روپۍ راځي موږ ته ډېرې ښکاري خو اصل چیز دا دی قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے نننی پروگرام اصل ټیم هم دا دی چې تاسو دا میسج در ورسوو که دا تنظیم سره چلېږي او په سماجي کار کوي دا ستاسو په امداد باندې چلېږي تاسو به خپلې مرستې زموږ سره جاري ساتئ د غالګي نه په امریکې پسې موږ ته سره پاسې 15 لکه روپۍ امداد چې دی هغه غالګي نه موږ ته شوی دی بیا موږ په دغې پیسو باندې دا ټوټل 21,46,770 روپۍ تقریبا راوړل شي په دې باندې موږ چې کوم خوراکي توکي تر اوسه پورې د آخري پیکج پورې اغوستي دي په دې کې د وړو تقریبا 306 منه وړه چې دی تر اوسه پورې تقسیم کړي په دې کې 29 من موږ وړې تقسیم کړي 38 من تر اوسه پورې موږ وریجې تقسیم کړي 80 منه چینی موږ تقسیم کړي 4 منه دال تر اوسه تقسیم شوی 9 منه چڼه تقسیم شوې ده تقریبا 800 پیکټه په دې کې مالګه او داسې 800 پیکټو پورې ماچس موږ تقسیم کړي 3 منه مثاله په دې کې د وګړي مثاله تقسیم شي 6 منه کجوره تقسیم شوې ده 100 بوتلې روح افزا چې هغه تېر روژې کې موږ ورکړو 100 کیلو اچار هغه هم داسې په روژې کې موږ ورکړو او داسې 100 کیلو د پکوړو موږ ورکړي 8 منه لوبیا تر اوسه پورې تقسیم شوې ده او 150 دانې چرګان چې دا موږ د اختر پیکج کړو وریجې او چرګان موږ دې کې دا ورکړو د لکوټي اختر پیکج دا ټوټل امداد چې دی تر اوسه پورې 1015 کورونو ته رسېدلی دی 1015 کورنۍ تر اوسه پورې په دې روپو باندې چې دی هغه ثبت شوي دي په یو خاندان کې اوسط تعداد 15 کسان دي په دې په حساب باندې تر اوسه پورې 15,050 افراد چې دي هغه د دې امداد نه مستفید شوي زموږ مستقبل ارادې هم داسې دي چې فاونډیشن د خپل د لیکل نه واخلو او دا د تحصیل لیول ته بوځو په کلي کې یو وړوکی شان هسپتال جوړ کړو او د کلي لپاره یو امبولانس هم واخلو او داسې د جوماتونو جوړولو کار هم شروع تاسو درخواست دی چې زموږ سره د نیکۍ بدي کارونکي برفور او خصوصي په اخلاص سره تعامل وکړئ یقینا د دنیا د ژوند ډېر لنډ فاني او ختمونکی دی د مرګ نه مخکې ځان نه د نیکو یو توښه تیاره کړئ او د آخرت هغه الله متعنهي ژوند په دې باندې ښایسته کړئ په اخره کې تاسو ته درخواست کوم چې د دین اسلام او د قرآن د زده کولو لپاره خصوصي وخت او توجه ورکړئ او ځان په حقیقي دین باندې پوه کړئ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم كلا ترحيم كريم ذات الفضل والرحمه والكرم كلا الخير والرحمه والكرم يا الله بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو د کلي چې زموږ مشران دي او همزولي دي کشران دي غورال او دې پروګرام کې خپل شرکت یقیني کو یقینا زما سره الفاظ نشته چې زه په کوم خبرو کې شکریا ادا کوم او زما دا امید دی چې همدا کسان چې کوم راغلي دي او کوم مشران ول کوم کشران ول کوم همزولي ول دی به د دې د خبرې چې کوم پیغامات رسیدل کوم مشران چې کوم خبرې وکړي نو هغه پیغامات او هغه خبر به دې را اخلي او نور ته به رسي او ان شاء الله په دې باندې عمل هم کوي او داسې تجاویز او داسې آډیاز نور راوړي چې پای باندې مونږه د دې مخلوق د ضرورتمندو ډیر بهتر طریقې سره د هغوی سره خدمت وکړو او د هغوی مونږه دعاګانې واخلو او په هغې به سره مونږ الله پاک راضي کړو او مونږ د جنت مستحق وګرځو زموږ دا څنګه او الله نه دا سوال کوو چې الله پاک موږ چې کوم کارونه کوو خالص د خپل رضا لپاره وګرځولی کړي په هغې کې د چا ریا او د چا دغه مقصد مه ګرځولی کړي او مونږ زموږ د مقصدونه زموږ دغه په خپل لبار کې الله پاک دې قبول کړي او الله پاک زموږ دا خبرې د جنت د تلو لپاره یو ذریعه وګرځولی کړي نن چې زموږ د فاونډیشن سالانه کم تقریب و په هغې کې زموږ د کلي مشران کشران او نورو همزولو ډېره زیاته مرسته وکړه دلته کې رالل خپل ټایم ورکو او د هغو سره باقاعده طور باندې زموږ چې کوم د دې ملاتړ فاونډیشن سالانه چې کوم
کارکردګي وه د هغه ورسره شیر کړله. نو هغې کې مشرانو ډېر زیات انټرسټ ظاهر کړلو. د دې نننۍ تقریب دا یو ډېر ښه دغه دی چې هغوی وایي چې موږ ستاسو د ټیم حصه هم جوړېږو، مالي مرسته به هم کوو، او انشاءالله چې یو څو مشران خو ما په خپله پرسنلي ولیدل، هغوی چې موږ انشاءالله ستاسو سره په میټینګ کې هم دغه کېږو، او چې څه نمونه سجیشن یې څه نمونه زموږ نه کار اخلي، نو موږ هغې دپاره تیار یو. نو د کلي د خلکو په موږ نور هم اعتماد وکړو. دا ټول نه غټه بهتره او ښه خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به د ډونیشن په حواله سره خبره وکړم چې زموږ تنظیم ته ډونیشن څنګه کولی شئ او د دې تنظیم ممبر څنګه جوړېدی شئ. نو ممبرشپ دپاره خو آلریډي پریزنټیشن کې هم شوکت صاحب دا اپیل وکړو چې په دې کې دا ډسکریمنیشن نشته چې مطلب دا کسان دا عہده د سره دا چې دی مشر دی دا کشر دی ټول چې دی زموږ دپاره قدرمند دي. څوک هم تنظیم جوین کول غواړي نو موږ ورته موسټ ویلکم کوو. د نه علاوه د ډونیشن په هکله زموږ ملګري د سعودي عرب، دوبۍ، مختلف ملکونو کې کار کوي، د هغوی موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو. الله تعالی دې هغوی له اجر ورکړي. خو دغه لیګي نه چې کوم ډونیشن موږ ته راځي، که هغه د 10 روپو په شکل کې دی، که د 100 روپو دی، که د 500 دی، که په هر قسم شکل کې دی، نو زه دغه لیګي خلکو ته بیا اپیل کوم چې دا ډونیشن چې دی دا سپک مه ګڼئ. ستاسو دا 10 روپۍ چې دی دا ډېر اهمیت لري، او خپل ډونیشن چې دی نو دا زموږ سره جاري وساتئ. د هغې دپاره موږ په کلي کې په مختلف ځایونو کې چنده باکسز لګولي دي د ملاتړ فاونډیشن په نوم باندې. د هغې په هغه باکسونو کې چې دی تاسو خفیه طور خپلې پیسې خپل چندې چې دی هغې ته اچولی شئ. د نه علاوه زموږ د اکاونټ نمبر به هم تاسو ته په سکرین باندې راشي. د اکاونټ په ترو باندې هم تاسو زموږ سره د تعاون کولی شئ. د نه علاوه چې په کورونو کې څومره هم خویندې میندې دي نو هغوی ته هم زه دا اپیل کوم چې په دې کار کې پوره برخه والی او د دې یتیمانو، کونډو، مساکینو چې دی د مدد حصه جوړه کړئ. نو د سوشل میډیا په حواله سره به زه دا ووایم که تاسو فزیکل څه هیلپ نشئ کولی نو کم از کم زموږ سره دا یو مرسته وکړئ چې زموږ د پیج د طرفه یا موږ څه اپیل کوو یا داسې څه ویډیوز وي، پکچرز وي د تنظیم د طرفه، نو تاسو کم از کم دغه د خپل ملګرو سره شیر کوئ. دا هم د نیکۍ په کارونو کې راځي، نو دې نه به هم تاسو ته اجر میلاویږي. زموږ د ملګرو د خبرې اترې تاسو واورېدې، او په آخر کې به زه دغه یو ریکویسټ بیا وکړم چې په ډسکرپشن کې هم او په دې سکرین باندې هم تاسو ته د ملګرو د نمبرې راځي او د بینک اکاونټ نمبر دی. څومره چې هم ستاسو نه کېږي زموږ د تنظیم سره مرسته وکړئ، او د دې سره دا پروګرام اختتام ته راورسېدو. ما له راکړې اجازت، د الله په امان.